زما خیبر پختونخوا پسې چې راغستې ده په باجوړ کې چې دا ماشومان وجني په وزیرستان کې چې دا ماشومان وجني اوس وی خیبر ایجنسی لموي دا اپریشن حکم ورکړی دی دلته بم اپریشن کوي آخر قصور څه دی وی دلته دهشتګردي ستا پیښور ته چې ته ځې ځان سره یو چاکو قدرې نه شي وړی اسلام آباد ته چې زه ته ځې شناختی کارت در سره نه وي د اټک نه دی خوا پرېږدي نه دومره سخته سیکورټي ستا په پاکستان کې شته خو چې کله د پښتنو علاقه راشي وای دا ختم کې کله پکې یو سیستا کله بل سیستا یریږئ ما دا مرګ براله اسم راځي مرګ براله اسم راځي خو چې نن دا په باجوړ کې کم ظلم شروع دی او د دې څوک مرسته کوي او د ظالم صفت کوي آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمایي کله چې څوک د ظالم صفت شروع کی عرش معلا په حرکت کې راشي در باندې را پرینوزي دومره الله رب ذوالجلال په غضب کې راشي چې څوک د ظالم صفت کوي دا ظلم نه دی صرف جماعت رانول ظلم دی آیا دغلته چې ته دا په دې کورونو باندې دا ماټر ګولې ور اچې دا بمونه پې ور اولې آیا په دغې کورونو کې قرآنونه نه دي پراته تا سره صرف د جماعت د قرآن غم دی آیا په دغه علاقه کې به جماعتونه نه وي آیا دا مسلمان چې مړ کې ولې دا جایز دی الله رب ذوالجلال هوی کعبه روانه کا خو د مسلمان زړه مه خفه کوه او ته راځي مسلمان قتل څومره قتل عام شروع دی خلک چپ دي څوک په یو څه باندې یریږي څوک په بل څه باندې یریږي الله رب ذوالجلال له به موږ څه جواب ورکړو حضراتو او دا مه وایه چې باجوړ روان کو نه خو زمانه لرې دی ستا 400 هغوی ته هېڅ ګرانه نه ده او ته به وایې چې زما مشران 400 کې شته زما تپوس به وکړي والله بالله ثم تالله کو دوی دې م تپوس وکړي نه د 400 وال تپوس کولی شي نه د پیښوریان تپوس کولی شي کو دوی تپوس کولی شو هغه شپږ نیم سوه د بابړې د شهیدانو خو به تپوس کړی تا ته ولې پته نه لګي دې مشرانو ته پته لګي د بابړې شهیدان شپږ نیم سوه کسان اسې بې سره راوتي وو احتجاج دپاره هغه هم پې حکومت ګولې وورولې عبدالقیوم نامې کس په قیادت کې او وی هغه مړې به الله حواله کو دې 400 والو ته لاول به راوړو دا مړې اورېږه وی الله به درته حواله کوو چې په ده باندې د حکومت څومره ګولې خرابې شوي دي لاول د هغې پیسې راکا بیا به خپل مړې وړې دومره ظلم خو مخکې موږ سره شوی دی ته به څه وایې چې یاره موږ به تپوس وکړو والله کو داسې تپوس وکړي